اوس هم چې په هرې طریقې سره د اسلام بدنامي کوشش کیږي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د بی ادبۍ کوشش کیږي، اوس هم د کل دنیا سروې مطابق هر کال کې 1,00,000 کسان مسلمانېږي او کلمه وایي. هر کال 1,00,000 خلق مسلمانېږي. گویا کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفت هر کال ته 1,00,000 جبو باندې اضافي زیاتېږي. الله داسې د نبی علیہ السلام هغه شان عظمت صفت ورک په داسې حالاتو کې الله ورته وفرمایل چې ستا دپاره هر راتلونکې لمحه غوره ده چې مسلمانو خلاف د مسلمانو نبی خلاف سازشونه مختلف منصوبې جوړیږي، تر دې پورې چې دارالندوه په مکه مکرمه کې د کافرانو د مشورو د میټینګونو ځای و. یو غټ وفد یې راوغوښتلو او غټ غټ شرفا رؤسا یې راوغوښتل. وی څوک کلونه تیر شو، تنګ شو، مونږ وی چې زه کیسه به ختمه کړو، دا ورځ په ورځ سوی مونږ دباو کو دوره دا زیاتېږي مسلمان څوک. شیطان هم په دې میټینګ کې شریک شو، مختلف قسمه مشورې وي. عمر بن هشام ابو جهل را پاسېدو، وایي داسې به وکړو چې هرې قبیلې نه به یو سړی والو او پې باندې ور به شو او په شپه کې به محمد صلی الله علیه و آله وسلم شهید کړو. بنو هاشم به قصاص علي، چا نه به علي. د ټولو قبیلو خو مخالفت نشي کولی، نو قصاص په ځای به دیت ته غاړه کېږدي. نو دیت چې دوی څومره غواړي مال به ورکړو، خو دې مسلمانو نه به مو کیسه ختمه به شي، دوی نه به مونږ ځان خلاص شي. دوی نو خبر الله خپل محبوب ته په داسې وخت کې وحي فرمایي، ای زما محبوبه اوس مکه مکرمه پرېږده او مدینې ته هجرت وکړه. دشمن درته راځي، تکلیف درکوي. زما نبی داسې شان وال نبی، داسې مقام وال نبی، داسې قربان شم. الله فرمای اے محبوب ما ته رحمت جهان ته ګرځولی، رحمت می جهان ته ګرځولی. یو طرف ته دشمن د قتل کولو منصوبې جوړوي، شپې به راځي نبی علیہ السلام قتل په نیت سره، او نبی علیہ السلام حضرت علی رضی الله عنه ته فرمای اے علی ته زما په بستر باندې نن شپه سمله، سحر به ما خواته د څه کافرانو امانتونه دي، دا امانتونه ورته حواله که بیا ما پسې مدینې ته راشي، ما پسې مدینې ته. یو طرف ته قتل منصوبې او نبی علیہ السلام د دوی امانتونه حواله کوي، ولې چې الله محبوب رحمت للعالمین دی.